هارون رشید باچا سره د خپل کور والا بیبي مور سره دا او دا ښکار د پاره وته چې ښکار د پاره وته لار کې بالول رحمت الله علیه ناس پیژنې کنه بالول رحمت الله علیه لار کې ناس ته وې 2 دینار په دنیا کې راکې په جنت کې د سرو زرو محل والی 2 دینار راکې په جنت کې د سرو زرو محل والی خو بهرحال هارون رشید باچا په دومره توجه ورنکړه چې مړه داس هارون رشید باچا خو تیر شو خروستا زبیده د هارون رشید باچا کور والا بیبي هغه زما عزتمند را روانه و د بالول رحمت الله علیه د आवाज د هارون رشید باچا د کور والا د بیبي په غوږ کې واوریدل شو او هغه فورا د خپل سورلۍ نه راکوش ولا او زما عزتمندو بالول رحمت الله علیه ته 2 دینار ورک او لاړه چې لاړه شپش ولا هارون رشید باچا په خوب کې ګوري چې یو ناشنا محل دی په هغه محل باندې زبیده نوم لیکلی شوی د هارون رشید باچا د کور والا د بیبي نوم لیکلی شوی دی وایي زه چې کوم دی ډېر خوشحاله شوم چې دا خو زما کور والا ده زما بیبي ده هغه محل ته داخلېدم وایي منع شوم چې ته دې محل ته نشي داخلېدی په دې کې چې زه راپاڅېدم د بیبي نه مې تپوس وکړو څه داسې عمل دې کړی چې الله رب العزت درله داسې بهترین محل درکړی دی او هغه محل ته یې زه نه پرېښوستم وای نور خو مې داسې څه کړي نه دي نور خو مې داسې څه اعمال نشته خو هغه لاره کې هغه بالول رحمت الله علیه هغه بزرګ دا خبره کوله چې 2 دیناره راکړي او په جنت کې د سرو زرو محل واخلي کیدای شي دا د هغې بدله وي هارون رشید باچا فورا زما عزتمندو بس را روان شو په عمقه لارو راغی چې په کومو لارو کې بالول رحمت الله علیه به ناست نو چې ویې کتل بالول رحمت الله علیه ناست دی وایي بالوله تا چې کومه سودا کوله هغه سودا اوس شته وایي نه 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 دا غیبو سودا ده د څه سودا ده دا غیبو سودا ده اوس تیار سو قتل اوس تیار سو قتل چلو بھائی خپل بستر اوچته کوي سنډ روان شو بیا به زما عزتمندو تاسو ډیر ارمان وکي نن موقع شته سانس ہے چانس ہے موقع الله را کړی دا ان شاء الله خپل مال برالو د الله په دین به لګو ان شاء الله اولاد الله را کړی پیسې الله را کړی خایس الله را کړی کاروبار الله را کړی کور الله را کړی زمکه اسمانونه غرونه دریابونه الله پیدا کړی دي بادشاہت د الله دی نو هغه الله سره چې صلح وشوله د هغه الله سره راز نیاز پیار محبت زما او ستا پیدا شو د دنیا د هر څه به الله زما او ستا خپل کې راوغورځي هر څه سلیمان علیه السلام الله رب العزت ورته فرمایي وایي ای سلیمانه دین درکم که دنیا درکم څه درکم دین درکم که دنیا درکم حضرت سلیمان علیه السلام ورته عرض کوي یا الله دین راکه په دنیا څه کوم دنیا خو پاتې کېدو والا الله دومره خوشحاله شو په انعام کې ورله څنګه دنیا ورکړه هغې ورله په انعام کې ورکړه چې داسې بادشاهت چا نه دی کړی قیامت تر ورځې پورې به داسې بادشاهت څوک نه کړي ها په دین سره به مسله حل کېږي اجي صاحب ته په دکان کې ناست دی د مونځ وخت مونځ دې ونه کړو یاد ساته پیسې به ډېرې وګټي خو دا پیسو باندې به ته سودمند کېږي نه دا پیسې به تا نه په ډاکټرانو په دویانو په تاڼو تحصیلونو اسپتالونو به لګي ها زما عزتمندو پیسې هغه دي چې پیسې دې لږې ګټلي خو خپل رب دی راضي کړی ان شاء الله الله به راضي کو کنه ان شاء الله هر ځای کې د 15 وخته د مونځ اهتمام وکړو ان شاء الله هر ځای کې خپل رب راضي کو د الله د ناراضتیا نه به ځان ساتو ها یو بزرګ فرمایي وایي چې زمانه کله الله ناراضه شي کله زمانه الله خفه شي وایي کور والا را سره اونخلي بچي را سره اونخلي ټول سیستم ګډوډ شي او چې کله زمانه الله راضي بس هر څه بیس یاد نو الله به راضي کوي ان شاء الله الله سره به صلح کوي ان شاء الله جمعتونو له به وخت ورکوي ان شاء الله چې کم وخت اذان وشي ضروري نه ضروري کار پرېږده او جمعات طرف ته ځه ته بهترین او کامیاب انسان